پیغام ورکوم چې ان شاء الله زه خپل چینل طرف نه څومره مونه سپورټ کیږي زه به دا سپورټ کوم. ارجنټ بیس باندې به زه دغه کس ته 30,000 روپۍ زه ورستوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایما ډیرو قدرمنو وروڼو، زه سید مجیب حسین یو طبیعتو سم مخاطب یم. ایما عزتمنو قدرمنو وروڼو، تاسو به کسوئ د سوشل میډیا باندې د یوه د معصوم بچي ویډیو چلیږي او ما ته خپلو قدرمنو وروڼو کوم ما خاص کر ډونر دي هغوی ما ته دبۍ نه، ابوظبۍ نه، اسټرالیا نه، سعودي عرب نه، ډېرو ځایونو د تصویرونه راواستولو. موږ ته وویل چې یاره پلیز نجیب بھائی ته خامخا دغه معصوم بچي سې ویډیو وکړه، دغسې خامخا ته خپل چینل نه کمپین وچلوه. نو وروڼو وکي د بچی څه کوم دی ډېر ښکلی دی، خدای بوله سیما مې زنده لره زموږ کور مې دپاره، خپلو مور او پلار دپاره. نو تاسې لکه دا ویډیو وکړو انشاءالله دې په باره کې بیا زه تاسو ته خبرې وکړم. مهرباني. قدرمن وروڼو، تاسې به دا ویډیو لیدلی وي. دا بچی چې کوم دی یو داسې بیمارۍ سره روبرو شوی دی چې 2 ګردې دي هغه پیل شوي دي او نو ډېر زیات په مشکلات دي او ډېر زیات په تکلیف دي. او مین خبره دا دی چې دا معصوم بچی چې کوم دی یتیم دی، پلار یې نشته. څه وي چې خدایه داسې وخت کې هېچ چاته یې خلخانه پاتې ما کې چې لکه داسې غوټه بیماري وي، بیا بیماری خدای چاته ورته ما کې. وروڼو بیماری ډېرې سختې وي، ډېر زیات تکلیف وي، خاص طور به بیا څه پلار د نه وي، څوک سپورټر د نه وي، څوک مثال ایتو علاج کوونکی نه وي، نو ډېر زیاته سخته وي. نو هر څو یې ښه روغ اتفاق سره د مولا علي نامې سره موږ ټوله چې څومره موږ سپورټر دي، خاص طور پر زه خپلو سپورټر د کازمی چیریټي فاونډیشن چې کوم سپورټر دي ما هغوی ته ریکویسټ کوم چې لکه تاسې مو سره د مختلفو بیماریو کې خدای مو خوشحاله بود لره ډېر مدد وکړو، ډېر هیلپ مو وکړلو. نو هر څو یې دغه معصوم بچي ته یا موږ تاسې داسې ښه روغ اقدام ورته وکړو، چې ښه روغ طریقه ورته اختیار کړو چې دغه معصوم بچي زندګي مو باج کړو. و زه دغه ویډیو په ذریعې خپلو قدرمنو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې انشاءالله زه خپل چینل طرف نه څومره مونه سپورټ کیږي زه به دا سپورټ کوم. ارجنټ بیس باندې به زه دغه کس ته 30,000 روپۍ زه ورستوم چې ما که د علاج څه کوم دی کنټینیو وي او علاج یې پاتې نه شي. نو مزید که موږ سره څوک دغه معصوم بچي سره څوک هیلپ کوي، مدد کوي، نو تاسو ته به موږ کازمی چیریټي فاونډیشن کنټیکټ نمبر بریښي. پلیز تاسې موږ سره دغو نمبرونو رابطه وکړئ چې ما که موږ دغه معصوم زندګي باج کړو. او زه هغو کسانو ډېر ډېر شکرګزار یم چې چا مور دپاره موږ ته پیسې رسولي وي. همداسې بلې 2 میندې چې کومې وي، یوه زړه غوندې کې مور چې کومه ویډیو مو کړې وه، هغه نه مخکې بله چې کومې مور ویډیو مو کړې وه. نو ما اراده دا وه چې زه تاسو ته هغه کوم ما ته ډیمانډ راغلی دي، کومې پیسې ما ته راغلي دي، هغه زه تاسو ته شیر کوم ویډیو. خو هغوی نه مخکې دغه ما ډېره زیاته مناسبه وګڼله، ویلې چې د کس کوم دی زندګۍ مرګ حالاتو کې پروت دی. نو وروڼو هر څو یې د مولا علي نامې سره دغه معصوم سره ښه روغ هیلپ وکړو، ښه روغ مدد ورسره وکړو چې 12 امام پنځتن پاک او د زمانې چښتان د دې زندګي باج کړي. خدایه دغه معصوم بچي ته رحم او کرم نظر وکړي، د کومې بیمارۍ نه روبرو شوی دی خدای هغه ته نظر په زر وریا کړي. او څومره د ما کسان دي، څومره د ما سپورټر دي چې هغوی موږ سره هیلپ کوي، مدد کوي، خدای هغوی ته خوشحاله بود لري داسې بیمارۍ او رنځوریو نه او خاص طور داسې تکلیفونه هغه ته په خپل زبان کې وساتي. بیا ویډیو اخر کې ته هم که څوک دغه معصوم سره هیلپ کوي نو تاسو ته به موږ کنټیکټ نمبر بریښي. پلیز تاسې موږ سره په ټایم سره مدد وکړو ما کې دغه معصوم زندګي باج کړو. نو ډېره ډېره مهرباني ایما قدرمنو وروڼو، خدای مو خوشحاله بود لره. مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویډیو اخر کې بیا خپلو قدرمنو وروڼو ته گزارش کوم چې څوک یې مو پیج نه نوي وي پلیز تاسې مو پیج فالو کوئ، د مو یوټیوب چینل دا سبسکرایب کوئ، نوټیفیکیشن بټن یې اون کوئ ما که مو نور یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو مدد وکړو. مهرباني.